السلام علیکم. زه نن تاسو ټولو ته په خپل د کلاس 9 په نوي ټاپک کې ویلکم ویم او امید لرم د دې نه پریویس چې کوم ټاپکس شوي دي لکه فارمولا د هغې ټایپس دغه شانتې نور هم ډېر ټاپکونه هغه تاسو زده کړي نو ان کیس که چا نه یې کتلي چا نه یې زده کړي دا کتابونه چونکې په دې کې دا ټاپکس سلسله وایز دي نو دې وجې نه کوشش وکړئ د مخکې ویډیوز چې دا خامخا وګورئ. نن زمونږ چې کوم ټاپک دی هغه دی اباوټ مالیکولر ماس atomic mass and formula mass. حاجی لږ د ټولو نه ایکسپلینیشن نه مخکې لږ وضاحت کوم چې کله زه د یو ایټم یا د یو ایلیمنٹ ماس کیلکولیټ کوم نو هغې ته مونږه اټامیک ماس ورته مونږ وایو. کله چې زه د یو مالیکول ماس چې دی کیلکولیټ کوم هغې ته مونږه مالیکولر ماس وایو. کله چې زه د یو آینیک کمپاوند ماس کیلکولیټ کوم نو هغې ته مونږه فارمولا ماس وایو. نو دا درې ټاپکونه نن مونږ ایکسپلین کوو سپیشلی مالیکولر ماس پکې او فارمولا ماس پکې وید ایگزامپل. بیا لږ ډیفینیشن وګورئ. اټامیک ماس مطلب د ایټم ماس چې کوم یا د یو ایلیمنٹ ماس چې کوم. مالیکولر ماس مطلب سره چې کله زه د یو مالیکول هغه ماس کیلکولیټ کوم او د آینیک کمپاوند ماس چې کوم کیلکولیټ کوم هغې ته مونږ څه وایو هغې ته مونږ فارمولا ماس ورته وایو. نو راځئ چې سټارټ والو په مالیکولر ماس باندې. د مالیکولر ماس دپاره یو کوېشن راتلی شي. کوېشن نمبر 22 دی. 21 ټاپکس دې نه مخکې مونږ کړي دي هغه لازمي ده چې تاسو وګورئ چې دا سلسله ستاسو بالکل برقرار وي. حاجي دې کوېشن دی چې ډیفاین اینډ ایکسپلین مالیکولر ماس ود ایگزامپل. مالیکولر ماس په ایگزامپل باندې ایکسپلین کړئ. د دې ټاپک دپاره پکار ده چې تاسو مالیکول پیژنئ ایټم پیژنئ او ورسره چې آینیک کمپاوند چې دی دا پیژنئ. نو الو به دا ټاپک چې دی ښه کېږي که ان کیس ایټم مالیکول څوک نه پیژني پریویس ټاپکس کې باقاعده ایکسپلین شوي دي. راځو اوس د ټول نه اول مالیکولر ماس له. مالیکولر ماس دی څه شی؟ مالیکولر ماس چونکې ما ډیفینیشن کې وي دا به د یو مالیکول معلومیږي. نو راځئ ګورو څنګه به معلومیږي. اټ از د سم اف د اټامیک ماسز اف ایټمز. دا څه شی دی؟ دا د یو سم اف اټامیک ماسز دی د ایټمز. خو د کم ایټمز کم چې په یو مالیکول کې چې دی موجود دي. په څه کې موجود دي؟ په مالیکول کې موجود دي. اف د سبسټانس دی. یو سبسټانس مطلب یو مالیکول دی زموږ سره سپوز H2 یو مالیکول دی. په دې کې د دې په کې چې کوم د دې فارموله کې چې کوم دنده ایټمز دي د هر ایټمز ماس راوځي کا هغې ته مونږ مالیکولر ماس وایو. اوس د دې ایکسپلینیشن راځو او بیا یې میتھمیټیکلي به کوو نو الو به تاسو پوهیږئ. ښه جي ایکسپلینیشن کې څه وایي؟ explanation way the term molecular mass is used for those compounds which exist in the form of molecule. مطلب molecular mass د هغه compound لپاره معلوموم چې په مالیکول په شکل کې مطلب it is just study of the mass of the molecule. simple خبره دا شوه. حجي all covalent compound ټول covalent compound except for a few exist in the form of molecule. سوري وی ټول کوولنټ کمپاوند علاوه د یو څو نه چې هغه په مالیکول په فارم کې ایگزسټ کېږي. مطلب څه پکې چې آینیک کمپاوند دی مطلب دې کې آینیک کمپاوند نه ایکسپلین کېږي په دې فارمولا ماس باندې. therefore the term molecular mass is used for covalent compound. نو دې وجې دا موږ د چا لپاره صرف د کوولنټ کمپاوند لپاره چې دی هغه سټډي کوو. مطلب وی ټرم مالیکولر ماس چې دی هغه یوز کېږي د هغه کمپاوند لپاره چې هغه ان د فارم اف مالیکول موجود وي او ټول کوولنټ کمپاوند چې دي هغه باقاعده مونږ په دې باندې چې سټډي کوو. د دې نه علاوه مالیکولر ماس چې دی نو هغه استعمالیږي صرف او صرف د کوولنټ کمپاوند لپاره. مطلب مالیکولر ماس وی کین کیلکولیټ جسٹ فار کوولنټ کمپاوند. ښه جي راځو اوس د دې میتھمیټیکل فارمولا. میتھمیټیکل به دا څنګه معلوموم چې کوم مالیکول تا ته ملاو شي د هغه مالیکولر ماس په کیلکولیټ کوم میتھمیټیکل طریقه به دی چې په دغه مالیکول کې دنده چې کوم ایټمز دي لکه اوس اټامیک ماس اف فرست ایټم یو قسم ایټم دی د هغه ماس راواله او ملټیپلای کا د هغه په نمبرز باندې چې په دې کې دنده د دغه ایلیمنٹ ایټمونه څومره دي بیا به پلس کې د چا سره د بل ایټم په دغه مالیکول کې چې دی د هغه ماس سره او بیا د هغه بل ایلیمنٹ څومره تعداد دی د هغه سره دغه شان دي که ان کیس زما سره بیا بل درېیمې ایلیمنٹ دي څلورمې ټول به داسې باقاعده پلس کړم. ښه جي اوس ګورئ جي دا خو فارموله شوه. دا اوس کیلکولیټ کوو څنګه ګورئ چې ښه دا اگزامپلز دي. لکه اوس ګوره ایتین دی ما ته وایي چې د دې ته مالیکولر ماس کیلکولیټ کړه. د ایتین مالیکولر فارموله به ما ته یاد وي او بل زه به دا ما ته په دې فارموله کې 2 کاربنې دي او 6 پکې هایدروجنې دي. طریقه کار یې هغه دی
چې دوه پکې کاربن دي د هغه تعداد ولیکه ملټیپلای کا د کاربن د ماس سره د پریک ټیبل نه راواله هغه 12 دی بیا پلس کا د چا سره د هایدروجن سره چې د هایدروجن پکې شپږ اټمونه دي او ورسره چې یو د هغه اټمیک ماس دی نو 2 6 are 12 ګورئ چې ها 2 6 سوري 12 2 are 24 او 6 1 are 6 نو 24 plus 6 30 شو نو 30 به ولیکل شي خو همیشه د مالیکولر ماس یونټ چې د هغه اټمیک ماس یونټ دا به سره خامخا لیکل غواړي ایم یو ښه چې دغه شانتې راځو اوس د سلفر ډای اکساید زه معلوم نو به څنګه معلومومه ما دا فارموله یادی چې هغه د SO2 اوس به زه راشم سلفر چې دی نو هغه چې په فارموله کې یو دی 1 به ولیکم دغه شانتې د پریک ټیبل نه ماس ما راویستو ګورئ رعایت ساتئ پریک ټیبل کې د الیمنټ سره دوه ویلیو یو اټامیک نمبر یو اټامیک ماس نو همیشه غټه ویلیو راغلی هغې ته اټامیک ماس وایي نو هغه راولئ د سره ملټیپلای کوي بیا راشئ دویمه الیمنټ اکسیجن دی بیا پلس ولګوئ دغې طریقه نه پلس دا دی بیا اکسیجن چې 2 دی نو 2 مې ولګو او دغه شانتې دا 16 د ماس دی نو دا چې ته ملټیپلای کې او پلس کې بیا به تا ته ویلیو راشي لکه اوس فار اګزامپل زه یې کومه 32 ملټیپلایډ بای 1 دا 32 شو ښه بیا 16 ملټیپلایډ بای 2 32 پلس 32 دا 64 ایم یو شو دا مالیکولر ماس شو د چا د سلفر ډای اکساید ښه جي راځو دغه شانتې اوس د هایدروجن سلفاید ماته وایي چې مالیکولر ماس کلکولیټ کړو فارموله ماته یاد دی هغه د H2S په دې کې دوه هایدروجن دي یو سلفر دی د دوه هایدروجنو ماس پلس کا د یو سلفر سره څنګه به پلس کوو طریقه کار دا دی چې دوه هایدروجن دي د هغه ماس 1 دی پریک ټیبل نه هغه راواله او دغه شانتې چې دی بیا پلس کړه چا سره د سلفر سره چې د هغه ماس چې 32 دی او هغه یو پیر راغلی دی دا ټول چې ته پلس کې نو دی نه به 34 ایم چې تا ته میلاو شي نو دغه شانتې د واټر زه معلومومه واټر چې د فارموله مونږ ته یاد دی هر چاته ځکه د وړوکي کلاسونه د موږ ته روانه ده H2O ده نو H2O کې دوه هایدروجن دي نو هایدروجن 2 تعداد ما ولګو ملټیپلایډ بای د اټمیک ماس پریک ټیبل ما راویستو هغه 1 دی نو 2 1 2 شو بیا دغه شانتې چې دی اکسیجن پکې هم یو پیر راغلی دی نو 1 مې ولګو او دغه شانتې د ماس پریک ټیبل نه 16 دی نو اوس ځکه چې کله د دې د ماسونه ولګو نو 2 ملټیپلایډ بای 1 2 پلس 16 ملټیپلایډ بای 1 16 نو 16 پلس 2 شو 18 شو کنه په دې ته اوس موږ څه وایو اټامیک ماس یونټ ورته موږ وایو د چا د واټر چې هغه 18 ایم یو دی دې سره یونټ اټامیک ماس یونټ یعنې ایم یو به خامخا لګول غواړو ښه چې اوس دویم ټاپک چې کوم زموږ سره دی هغه دی فارمولا ماس ګوره مالیکولر ماس صرف د کولنټ کمپاونډ لپاره موږ کلکولیټ کوو مالیکولر ماس د چا لپاره کلکولیټ کوو صرف د کولنټ کمپاونډ لپاره اوس موږ آیونیک کمپاونډ لپاره چې کوم څیز کلکولیټ کوو هغه د فارمولا ماس مطلب آیونیک کمپاونډ ته به فارمولا ماس معلومولی شي دې کې فرق سره صرف د نوم فرق دی نور څیز هغه یو څیز دی مالیکولر ماس چې څنګه کلکولیټ کړي هغه شان فارمولا ماس کلکولیټ کیږي خو صرف او فرق دا دی چې نومونه بدل یو آیونیک په یو بل کې اوس فارمولا ماس باندې صرف آیونیک کمپاونډ ماس معلومولی شم په کولنټ باندې صرف د مالیکولو معلومولی شم ډیفینیشن ته راځئ هغه سیم ډیفینیشن وي و اټ از د سم اف د اټامیک ماسز اف ایټمز اف آل الیمنټ وایي دا هغه سم د سمین جمع کول دي د ټول اټامیک ماسز د ایټم د یو الیمنټ in one formula unit of a compound مطلب د یو فارمولا یونټ یا د یو آیونیک کمپاونډ دې ته موږ څه وایو دې ته موږ فارمولا ماس ورته موږ وایو ښه جي اوس راځو ایکسپلینیشن ته ایکسپلینیشن کې وایي چې د ټرم فارمولا ماس از یوزد څه وایي the term formula mass is used for those compounds دا موږ د هغه کمپاونډ لپاره یوز کوو which do not exist in the form چې د مالیکول په شکل کې نه بلکې these exist in the form of ions څنګه چې مالیکولر ماس د کولنټ کمپاونډ لپاره وو د پای کې چې د هر اټم ماس پرې راواغستو د هغه تعداد سره پرې ملټیپلای کو بیا به د ډیفرنٹ ماس هغه اټمونه هغه ماس یو ځای کو نو هغې نه به هغه سم به شو ویلو به راوته دغه شان سیم کیس دا دی خو دلته کې صرف خبره ده چې دلته کې به صرف او صرف د آیونیک کمپاونډ لپاره یې دس د ټرم مالیکولر ماس از یوز فار آل آیونیک کمپاونډ مطلب دا صرف د آیونیک کمپاونډ لپاره دی ښه جي راځو اوس ایګزامپلز ته لکه اوس زما سره دا NaCl چې دا یو آیونیک کمپاونډ دی CaCl2 یو آیونیک کمپاونډ دی MgCl2 یو آیونیک کمپاونډ دی LiCl چې دا آیونیک کمپاونډ دی موږ به څنګه پیژنو چې دا آیونیک کمپاونډ دی د دې لپاره اسانه طریقه دا ده چې کله یو کمپاونډ ته وګورې دې کې یو طرف ته میټل او بل طرف ته نان میټل د دې مطلب دی چې دا به آیونیک کمپاونډ دی لکه اوس ګوره په دې ټولو کې د اولنی لکه سوډیم میټل دی دې کې کیلشیم میټل دی دغه شان دې کې میګنیشیم میټل دی دغه شان په دې کې چې دی لیتیم چې دی میټل دی دغه شان په دې کې چې دی کلورین میټل دی دغه شان ساري نان میټل دی دې ټولو کې ګورئ چې دا نان میټل دی نو چې کله تاسو ته پته ولګي چې یو طرف ته میټل او بل طرف ته چې دی نان میټل دا به آیونیک کمپاونډ دی خو بله طریقه هم شته بله طریقه یې دا ده چې ته به د دې سوډیم الکترونیګیټیویټي ویلیو د پیریوډ ټیبل نه راوباسې
جی په ریکټیبلو کې کنه ډایرکټ کوم په چیټ جی پی ټي په ګوګل کې ورکې ملایويږي او یا د 9 کلاس چې کوم د الکترونیګیټیویټي ټاپک دی د هغې د لاندې په ریکټیبل ورکړی په هغې کې ټول الکترونیګیټیویټي ویلیو دي دغه شان د کلورین الکترونیګیټیویټي ډیفرنس راوباسئ نو د دې دا ډیفرنس به خامخا چې دی د 1.7 نه صحیح دا به سی وایي نو چې کله د 1.7 نه سی واوه اټس مین چې دا به آیونیک کمپاوند یاد ساتئ آیونیک کمپاوند به څنګه ګورو چې د آیونیک کمپاوند دی یو طرف ته میټل بل طرف ته نان میټل نو دا ډیسایډ کوي چې دا آیونیک کمپاوند دی بله طریقه دا ده چې ته به د یو الیمنټ نه کوز د کیلشیم الکترونیګیټیویټي وګوره ریکټیبل نه راوباسه د کلورین وګوره دلته کې 2 کلورین دي که 3 خو تصیب د یو راله هغه لکه اوس سپوز زما سره د کلورین 3.5 دی او د سوډیم چې نو هغه 0.2 یا سمثینګ دی هغه دی بل ماینس کا نو اتوماتیکلی خبره ده چې دی بل 1.7 نشي سیوا راځي نو چې دا ته دی بل ماینس کې نو دا به تاسو چې نو راوځي د 1.7 یا به سیوا نو د آیونیک کمپاوند خو اوس راځو مونږه چې د آیونیک کمپاوند د فارمولا ماسبک کیلکولیټ کو څنګه خجی د دې د کیلکولیشن طریقه هم اقسم د سیب نوم بدل مالیکولر ماس فارمولا ماس نوم بدل نو طریقه یې هغه ده لکه اوس ګوره دلته زما سره سوډیم یو دی ما 1 لګولی دی او د هغه ماس 23 دی نو 1 ملټیپلای بای 23 بیا مې پلس لګولی ځکه دا بل الیمنټ دی د هر بل الیمنټ لپاره به پلس لګولی اوس کلورین دلته یو راغلی نو دا ما یو لګولی او د ماس چې دی نو هغه 35.5 دی په ټیبل نه نو 23 ملټیپلایډ بای 123 شو 35.1 ملټیپلایډ بای 35.5 multiplied by 135.5 شو نو 35.5 plus 23 چې وکې دا هغې مطابق د 58.5 MU ملا شي یعنې دا د اټامیک ماس یونټ شو یعنې د فارمولا ماس شو دغه شان زه د کیلشیم کلورایډ زه ګورم نو تاسو وګورئ کیلشیم کلورایډ چې دی هغه ګوره کیلشیم چې دی هغه یو الیمنټ دی نو ما 40 لګولی دغه شانتي چې دی نو د کلورین چې دی هغه دلته کې په دې ځای کې اوس 2 راغلي Cl2 دی نو ما 2 ولګو او ورسره مې چې دی 35.5 ملټیپلای کوم نو چې زه 40 ملټیپلای کوم بل 1 سره 40 راشي 35.5 د 2 سره ملټیپلای کوم 70 خواوشا راشي 71 خواوشا 71 او 40 چې وکړي د هغې نه به 111 MU به راشي دغه شانتي زه د میګنیشیم کلورایډ چې دی کیلکولیټ کوم د میګنیشیم کلورایډ لپاره میګنیشیم تاسو ته پته ده چې هغه دلته زموږ سره یو راغلی او د هغه ماس دی 24.3 یو راغلی د 1 سره ملټیپلای کا ملټیپلای شوی دی یو طریقه ده یا بهر د تعداد ولیکه د ایټمونو یا ورسره ډایرکټ یو خبره ده پلس ځکه چې بل الیمنټ دی اوس 2 کلورین دی 2 ملټیپلای کا د 35.5 سره هغه چې ته ملټیپلای کې د هغې به تا ته 71 راشي 71 او 24.3 وکړه د هغې به تا ته راشي 95.3 اټامیک ماس یونټ دغه شانتي لیتیم کلورایډ دی په هغې کې هم زموږ سره چې دی یو کلورین دی جو د هغه اټامیک ماس 7 دی دغه شانتي یو پکې 35.5 دی دواړه ملټیپلای که د 1 او 35 او 1 او 7 بیا پلس که تا ته به راشي 42.5 AM دا شو زموږ د نننی ټاپک چې هغه اټامیک ماس د مالیکولر ماس د فارمولا ماس مبارک په دې کې چونکې اټامیک ماس موږ لږ ایکسپلین نه کوو اټامیک ماس چې دی نو هغه د دې مخکې ټاپک چې کوم ریلیټ اټامیک ماس څه ته ویلی شي د هغې لپاره هغه فارمولا په هغې کیلکولیټ کېږي نن چې کوم زموږ ټاپک و هغه مونږ د مالیکولر ماس او د فارمولا ماس کیلکولیشن طریقې زده کړه دې باندې کوېشن راځي د دې کوېشن څنګه راځي تاسو ته اګزامپل درکړي سپوز تاسو ته ووایي چې کیلکولیټ د اټامیک ماس اور فارمولا ماس آف د ګیون کمپاوند نو چې کوم یعنې کمپاوند وي د هغه به دې فارمولا ماس معلومې او چې کوم کولنټ کمپاوند وي د هغه به دې دغه معلومې د مالیکولر ماس معلومې لکه اوس سپوز تل H2O درکړي دا دي تل H2O درکړي نو بیا خو H2O درکړي یا د دې نه ټیبل نه یو مالیکول درکړي بل هم درکولی شي نو ته به بیا باقاعده د دې مالیکولر ماس معلومې ځکه دا کوولنټ کمپاوند دي که NaCl LaCl وغیره درکړي د هغې به ته بیا فارمولا ماس معلومې طریقه د دواړو سیم ده بیا درته وایم طریقه یې دا ده چې ته کم الیمنټ دی ستا سره لکه اوس سپوز زه درته پریکټیکلي لږ کومه لکه اوس زما سره زه سمپل چې دی نو دلته کې H2O ترې رالم نو اوس ګوره زما سره H2O اوس تاسو ته پته ده چې په دې کې 2 هایډروجن د دې لپاره طریقه کار دا دی چې تاسو دا 2 ولګوئ ځکه چې اټمونه د هایډروجن 2 دي او دا H چې دی دا په بریکټ کې ولګوئ او بیا پلس
چې لږې دې خوا کومه او ګورئ چې ښه 2 ولګوئ او 2 هایدروجن ولګوئ. دا په بریکټ کې بند کړئ ځکه زما سره د هایدروجن چې داسې دي دا H شول، بیا پلس ولګوه، زما سره اکسیجن څو دی، دا یو دی، دا په بریکټ کې بند کړه. ښه اوس دا 2 په خپل ځای ولګوه او د هایدروجن ماس چې دی هغه 1 دی، پریک ټیبل نه ما راوست، پلس مې ولګو، دا پلس دی ځکه چې زه بل الیمنټ ته ځم او 1 مې ولګو، ولې دا اکسیجن پکې وپېر راغلی، د اکسیجن ماس د پریک ټیبل ما راویستو هغه 16 دی. ښه نو اوس دا چې دی ته ملټیپلای کړه، ګوره 2 1 زار چې دی څه راځي، 2 1 زار 2 راځي او پلس 16 دا چې دی که نه 16 ملټیپلایډ بای 116 راغی، نو 16 پلس 2 چې دی څه راځي 18. ګورئ نو طریقه کار یې معقد طریقه ده، پریکټیکلي مې هم درته وکړو او د دې سره به چې دی یونټ څه لګوئ، ګوره 18 راځي چې یو ځای ولګوئ، د دې سره به یونټ خامخا چې دی AMU چې دی دا لګوئ، د دې نه بغیر به دا اکسپټیبل نه وي. نو AMU چې دی دا د دې یونټ دی. نو طریقه کار یې دا دی که ته بیا NaCl معلوموې که ته هر څه معلوموې په دې طریقه به معلوموې. ښه جي نو دې ټاپک کې څه قسمه کمی به شي یا څه ډسکشن کولی تاسو زما سره باقاعده چې په کمنټس کې چې دی رابطه ساتلی شي او انشاءالله بیا به مونږ د نوي ټاپک سره چې دی حاضرېږو. د خدای په امان، خدا حافظ.